السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ګرانو مشرانو همزولو کشرانو سوشل میډیا پلیټفارم د ښه دپاره م استعمالیدی شي ډیر آید درست آید زمون خو ټول تقریبا فالوور متقدین دوستان احباب مریدین استعمالی ما به صرف واٹس اپ ای میل حسب ضرورت خو دام یو ښه کار دی چېرته پې خلک د شر کار کوي هلته پې د خیر هم پکار دی او دې ټیکنالوجي خلک رانږدې کړي دي نو انشاءالله العزیز زه به بالکل په پښتو کې هم ضروری چې کوم پیغامات دي وظایف دي قرآني آیاتونه دي یا د اصلاح خبرې دي یا کومې ضروري داسې مسلې دي نو انشاءالله العزیز زه به په پښتو کې هم پښتو زموږ مادري زبان دی او پښتو خو یو ډېر مضبوط کلچر دی ثقافت لري تهذیب لري تمدن لري تاریخ لري اجره لري جماعت لري قبایل دي نو موږ دلته که پنجاب کې آباد هم یو نو که دلته یا اولاد تعلیم تربیت وشو خو الحمدلله د خپل کلچر چې زمونږ کم دور دی کم دستور دی کم د کور پردې دي کم د درستخان غوړېدل دي کم د مېلمنو سره ملاوېدل دي هغې ته لکه پاسېدل دي بیا د کور نه واپس رسختول دي نو هغه ټول تعلیم تربیت موږ خپل اولاد ته ورکړی الحمدلله گو کې زمونږ په ثقافت کې او د پنجاب په ثقافت کې ځمکې اسمان فرق دی نو دی پټان هز فیمس پر هز ریسپانسبیلیټي هغوی که نه یو پښتانه د خپلې مهمان نوازۍ په وجه باندې ډېر مشهور دي نو ځینې دوستان و احبابو زه خپل مادرۍ زمونږ چې مورنۍ کومه ژبه د هغې سره ډېره مینه لرم خپلې خاورې سره ډېره مینه لرم خپلې ژبې سره ډېره مینه لرم خپل ثقافت کلچر سره ډېره مینه لرم دا زمونږ د ثقافت حصې دي او دا هېرونکي نه دي باقي مونږ صوفیان یو پیري ده مریدي ده خانقاهي نظام چلول دي نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی زمونږ رزق په پنجاب کې لیکلی دلته مونږ ویل سیټډ یو الحمدلله دلته مونږ خپل مکمل سیټ اپ لرمه الحمدلله اور الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د انسان د انسانیت د خیر ښېګړې کار وکړو نو دا لنډ شان د پیغام یې په دې پښمني کې ځکه درکو چې ډېر خلک دا وایي چې ته خو باچا مې خو پښتون نو په پښتو کې تا ته هم غږ پکار دی او خبرې کول پکار دي زمونږ د خوشحالۍ باعث به وي نو انشاءالله ضرور والسلام علی من اتبع الهدى د لوی الله په امان او په لوی الله مې سپارلی یی چې کم مسافر دي خدای دې خپلو کورونو ته راولي کم غیب دي کم حاضر دي یا کم مړه شوي دي الله تعالی دې وبخي د هغوی دپاره دعا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم والسلام على من اتبع الهدى ستاسو